د عوامي نېشنل پارټۍ د صوبایي مشرانو په وینا باندې د نورو ضلعو په شان نن په سوات کې هم د موجوده حکومت د ګرانۍ او د ټکسونو خلاف احتجاجي مظاهره وشوله چې پکې د ضلعي مشرانو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. په دې موقع باندې ټاکلي شوي MP وقار خان پاسون نیوز سره په خبرو اترو کې وویل. پرایم منسټر صاحب وایي زه غربت ختموم، خو زما چې څومره خیال دی هغه غربت نه ختموي خو غریب ختموي. نو انشاءالله زما د امید دی دا کال زموږ د ځان دپاره نه دی، دا د عوامو دپاره دی، د خاورې دپاره دی، د عوامو د خوشحالۍ د سوکالۍ دپاره دی. زه امید ساتم انشاءالله چې دا خو اولنی ورځ سټیپ دی او که خیر انشاءالله ربطه به تاسو ګورئ که خیري چې دا عوام به راپاسي او دا کم سلیکټډ وزیر اعظم صاحب چې راغلی دی په موږ مسلط کړی شوی دی. او بله خبره دا کومه د دې سره چې لکه دا واحد لیډر دی چې د چې څه ویلي دي کوم منشور پیش کړی دی عوامو ته په هر قدم باندې هغه د هغې مخالفت کوي، څه چې ویلي د هغې خلاف کوي. نو تاسو د دې نه په خپله د دې نه دا خبره نتیجه اخذ کوي چې انشاءالله داسې نمونه خبرې چې دي زیاتې چلېدو والا به نه که خیري او ډېر زر به که خیري. دا خلک چې دی دا کم چې مسلط کړی شوی دا خپل منطقیان جام ته ورسي. او زه عوامو ته ستاسو په توسط دا اپیل کوم چې دا خبره نه د NP ده، نه د مسلم لیگ ده، نه د پیپل پارټۍ ده، نه د بلې پارټۍ ده، دا د عوامو ده. د عوامو سره چې کوم ظلم زیاتې روان دی پکار ده چې عوام را بیدار شي او د دې خلاف یو اواز شي او دا کوم په موږ چې مسلط کړی شوي دي دې ته دیوال شي او دې را ورغړئ. ډېره مهرباني. د ګرانۍ او ټکسونو خلاف راوتي عوامي نېشنل پارټۍ کارکنانو او مشرانو په موجوده حکومت باندې په ډاګه ډګلې د کرپشن الزامونه هم ولګول او ویل اوس یو ګنټه مخکې د میډیا سره خبرې کوي او دا وایي چې دا اپوزیشن پروپاګاندا کوي او په دې ملک کې ګراني نشته. NPA صاحب ستا دپاره ګراني نشته ځکه چې ستا ورور کرپشن کوي، ځکه چې ستا وراره خلک لوټ کوي، ځکه چې ستا اوښې چې دي هغه نوکرۍ خرڅوي، ځکه چې ته دلته د اریګیشن په پراجکټونو کې، دلته د بیوټیفیکیشن په پراجکټونو کې په اربونو روپۍ وهې، دلته دې د نوکرو د خرڅولو بازار ګرم کړی دی. دا سواد د تباهۍ سره مخ کړی دی. ته د خلکو د جیبونو نه دا خرچې وباسې ځکه ستا دپاره چې دا ګراني نشته. د مهنګای خلاف په دې احتجاجي مظاهره کې د سواد د ټولو تحصیلونو نه د پارټۍ کارکنانو په ګڼ تعداد سره شرکت وکړ او ویل کم ماحول او کم حالات چې دي نو په دې کې خو د ژوند ټول ضرورتونه چې څومره دي که پېټرول دي که مطلب ډیزل دي که ګیس دی که بجلی ده که دوایانې دي که په دې موبایل باندې ټیکس دی خو چې د ژوند که د نور د بنیادي څومره ضرورتونه دي نو دا په عامو خلکو باندې یو اثر دی چې یو طرف ته په ملک کې روزګار نشته، د روزګار بدحالي ده او د بل طرف ته چې کوم دی په خلکو باندې دا دغه د سونامي چې کوم دی مطلب د حکومت راوستی ده. نو موږ به ستاسو په تعاون د دې عوامو په تعاون هغه یوازې د NP نه موږ د ټول قوم ته اپیل کوو چې کور سر راوځي، ډوډۍ هر سړی خوري، علاج هر سړی غواړي، تعلیم هر سړی غواړي، د سر امن هر سړی غواړي. خو دې ګرانۍ ته دې ته څوک نور جوړ نه دي. نو زموږ دا امید دی چې دا ټول قوم به زموږ سره راپاسي، په هره کوڅې نه به جلوس راوځي او دا نوی پاکستان چې دی دا به ورله موږ بدلو انشاءالله. د دې نه به حقیقي پاکستان جوړو. سیاسي مشرانو د عوامو نه دا توقع هم ظاهره کړله چې دا عوام به راپاسي او د نوي پاکستان به حقیقي پاکستان جوړوي. سمد انجم پاسون نیوز منګوره سوات.